پونه دا منقول دي چې د جهاد اجازت باره کې اولنې آیت چې نازل شوی دی هغه د سورة الحج هغه ادرې آیاتونه دي اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. داسې خلکو ته د جهاد او د قتال اجازت ته چې په کومو کافرانو ظلم کړي او یقینا الله تعالی د دوی په مدد خامخا قدرت لري. دا هغه خلک دي چې وستل شوي دي د کورونو نه بغیر د حق نه په ظلم نوره هېڅ خبره نه وه مګر دا چې دوی ویل رب زمونږ الله دی او که دفع کېدل د الله خلکو لره بعضې په بعضو نه وی نو عبادت خانې به نړېدلې وی او جوماتونه به نړېدلي وی چې به کم کې د خدای ذکر کېږي ډېر او الله مدد کوي دا هغه چا چې څوک د خدای د دین مدد کوي الله تعالی د قوت والا دی او د غلبې والا دی. دا هغه خلک دي که موږ دوی ته طاقت د ځمکې ورکو دوی به منځونه ودروي زکات به ورکوي امر بالمعروف به کوي نهی عن المنکر به کوي الله لره انجام د ټولو کارونو دی. بعض علماو قول دا دی چې جهاد باره کې د ټولو نه وړاندې چې کوم آیت نازل شوی هغه دا آیت دی وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. او حاکم روایت کوي چې جهاد باره کې د ټولو نه دا آیت مخکې نازل شوی ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. د جهاد اغراض او مقاصد څه دي؟ د آیاتونو کې الله جل شانو اجمالا د جهاد څه اغراض او مقاصد او تذکره وکړه او اشارتن د هغې خلکو شبهې جواب وکړو چې کم خلک دا وایي چې اسلام د جهاد اجازت ورکړی د خونریزۍ او د وینې تویولو دروازه یې کولاو کړې ده. خلاصه د جواب دا ده چې جهاد د اسلام سره مخصوص عبادت نه دی بلکې د انبیاء سابقینو ته هم د جهاد اجازت شوی او که د جهاد اجازت نه وی نو د الله نوم اخیستل به مشکل وی او ټول عبادت خانې به منهدم شوی وی را نړېدلې به وی او د الله جل شانه قدیم سنت او طریقه دا ده چې خپلو مخلصینو مسلمانانو ته د جهاد حکم کوي د دې د وجې نه چې د فساد او د فتنې مخه ونیولی شي. د جهاد حقیقت څه دی؟ جهاد د جهد نه مشتق دی په معنا د طاقت سره. د دې معنا او مطلب دا دی چې خپل طاقت د مال او دولت دپاره نه د عصبیت او د قومیت دپاره نه د وطنیت دپاره نه د اظهار د مردانګۍ او شجاعت او بهادرۍ دپاره نه د توسع د سلطنت او مملکت دپاره نه بلکې خپل طاقت محض او خالص د الله د دین دپاره استعمالول دې ته جهاد وایي. بس اعلای کلمت الله د الله د دین د اوچتوالي دپاره خپل طاقت استعمالول دا جهاد دی. بحث نور خبرې پکې نشته. د دې څه مطلب شو؟ د دې مطلب دا دی چې د الهی کلمت الله که مقصود نه وي بلکې فقط مال او زر مطلوبي
یا د حق او د باطل د مقابلې نه علاوه وطن او د قوم حمایت مقصودی، یا خپل بهادری او شجاعت ښکاره کول مقصودی، نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم او دین دې ته جهاد نه وای. جهاد هغه دی چې محض خالص د الله د رضا او خوشحالی د پاره دنیوي او نفسانی اغراض و شایبه په دې کې بالکل نه. کمال مقصودی یا نوم مطلوب چې زمان نوم وشي، یا بغیر د اسلام د لحاظ نه قوم او وطن مقصودی، نو شریعت کې دې ته جهاد نه ویل کېږي بلکې دا یو قسم جنگ دی. د پښتون د دفاع دپاره، یا د پارسیوان د دفاع دپاره، یا د پنجابي د دفاع دپاره، یا د عرب د دفاع دپاره، یا د عجم د دفاع دپاره چې جهاد کیږي، د بل مسلمان سره نو دې ته جهاد نه ویل کیږي چې کم جنگ کیږي. ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا سوال وشو چې انسان کله کله د اظهار د شجاعت دپاره جنگ کوي، کله د قومي غیرت دپاره جنگ کوي، کله دنیوي نمود او شهرت مقصدی، په دې کې کم یو جنگ جهاد فی سبیل الله دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلی دی من قاتل لتكون کلمة الله هي العلیا فهو فی سبیل الله. هغه څوک چې جنگ کوي د دې دپاره چې د الله کلمه اوچته شي، د الله دین اوچت شي، دقه جنگ فی سبیل الله دی. بس امام بخاری رحمه الله خپل کتاب صحیح بخاری کې یو باب منعقد کړی دی، او باب کې وایي باب لا یقال فلان شهید. باب دی په دې خبره کې چې دا به قطعا نه وایي پلان کې شهید دی، یعنی د چا متعلق به قطعي طور باندې دا نه وایي چې پلان کې شخص شهید مړ شو. د دې وجې نه چې نیت او د خاتمه حال الله ته معلوم دی. او په دې باب کې یو واقعه روایت کړې ده چې په یوه غزوه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مشرکینو سره مقابله وه. قزمان په نوم باندې یو سړی د صحابه کرامو په لښکر کې راوتی و چې پس پرده منافق و. په دې جنگ کې هغه ډېر مشرکین ووژل او ډېره غټه مقابله یې وکړه. سهل ابن سعد ساعدي رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي نن مونږ کې قزمان دومره کار وکړه چې بل چا دومره غیرت او کار نه دی کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته جواب کې وایي اما انه من اهل النار، خبردار دی د دوزخیانو نه دی. بالاخره د کافرانو سره جنګېده سخت زخمی شو او د سختو زخمونو طاقت یې ونه لاره او توره په دې مرۍ کېښوده، خودکشي اخره کې وکړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګویي رښتیا شو. حافظ عسقلانی رحمه الله د دې حدیث په شرح کې وایي چې د دې حدیث د ترجمة الباب سره مناسبت دا دی چې دې شخص د الله دپاره قتال نه و کړی بلکې د قوم دپاره جنگ کو، د قومي حمیت دپاره جنگ ته راوتی و. د دې وجې نه دې شخص ته شهید نه ویل کېږي چې دې کې څوک مړ شي. د دې نه معلومه شوه چې کوم شخص د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دین حمایت کې د کافرانو سره جنگ کوي عقب شهیدی، او چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډله کی خو مقصد د دین اوچتوالی نه، مقصد د دین اوچتوالی نه او هغه مړ شي ووژل شي، د پیغمبر په ډله کې د شهید ورته نه ویل کېږي. قتاده ابن نعمان صحابي دی رضی الله تعالی عنہ، دی په دې سړي باندې چې سخت زخمی و تېرېده، نو دی ورته وایي هنیئا لک الشهاده، شهادت دی مبارک شه، خدای د شهادت تا ته بختور وګرځوي. نو دا قزمان ورته څه وایي انی والله ما قاتلت علی دین، ما خو قسم دی چې د دین دپاره جنگ نه دی کړی، ما خو دین
د پاره جنگ نه دی کړی، زما جنگ د څه د پاره و؟ د قوم د دفاع د پاره و. د دې صاف مطلب دا شو چې قوم او د وطن د پاره جنگ کول او په دې لاره کې مړ کېدل دا د شهادت درجه نه ده. د دې نه وروسته چې دې سړي خودکشي وکړه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان الله لا یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر. الله دا دین تقویه کوي په فاجر سړي سره هم. بدعمله سړی به فاجر سړی به خدای ته د دین کار اخلي. کافران خو ووجل، دین ته خو پیدا ورسېدله خو ده ته پیدا ونه شوه. بخاری شریف کې د عبدالله ابن عباس روایت دی چې څه مسلمانانو جنگ بدر کې د مشرکانو سره راوتي وو د مکې نه. پټه کې مسلمانانو مشرکان چې راوتل دی د ورسره د ویرې نه راوتي وو چې موږ سره وځئ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقابله کې او بدر کې چې جنگ وشو، چې کم خلک د کافرانو سره د مکې نه شریک راغلی و هغه مړه شو، ووجل شو. دی باره کې الله تعالی دا آیت نازل کا ان الذین توفاهم الملائکة ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض الله واسعة فتهاجروا فیها فاولئک مأواهم جهنم وساءت مصیرا. ها کسان چې ملائکو تی روحونه اخیستي په داسې حال کې چې دوی ځان سره ظلم کړی، ملائکو دوی ته د مرګ په وخت کې ویلي تاسو په کم حالت کې ولې د کافرانو سره راوتلی؟ هغوی ورته ویلې مونږ کمزوري وو په ځمکه کې، مونږ څه چل کړی وی؟ نو ملائکو ورته ویلې الم تکن ارض الله واسعه، د خدای ځمکه پراخه نه وه، فتهاجروا فیها، تاسو به هجرت کړی وی که نه؟ فاولئک مأواهم جهنم، دا کسان ځای د اوسېدلو د دوی جهنم دی، وساعت مسیر او ډېر بد ځای دی. دا آیت د هغې خلکو باره کې نازل شوی دی چې دوی باوجود د اسلام د دعوې نه د قوم او د وطن سره د اسلام د مقابلې دپاره راوتي وو او د قومي او وطني کافرانو په لشکر کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو خلاف راوتلی وو. الله تعالی آخري فیصله د دوی باره کې دا وکړه فاولئک مأواهم جهنم وساءت مصیرا. قوم پرست خلق دا وای چې په یو علاقه کې څوک اوسېږي که هغه کافرانې او که هغه مسلمانانې دا یو قوم دی. په یو ملک کې کافر او مسلمان اوسېږي دا یو قوم دی. د دوی دا خبره غلطه ده. مشرق او مغرب کې او جنوب او شمال کې چې مسلمانانی دا ټول یو قوم دی او تا سره په کور کې یو ورور دی، دوه ورونه دي، یو کافر دی او یو مسلمان دی، دا په قوم کې بدل دي. د قوم دارومدار دا په جغرافیه او په علاقه نه دی او د قوم بنیاد دا په کلی نه دی، بلکې د قوم بنیاد مونږ ته دین دا په مسلک او په نظریه ایښی دی چې مسلک کې او نظریه کې در سره یو دا ستا د قوم سړی دی. هغه که د هرې ژبې والا و، که د هر وطن والا و، که د هرې علاقې والا و، که د هر رنګ او د نسل والا و، هغه ستا سره قوم کې شریک دی، ځکه نظریه کې در سره شریک دی. او چې ستا سره نظریه کې شریک نه و، کافر و، د دین دشمن و، تا سره خوا کې اوسېده، هغه ستا د قوم سړی نه دی. نو د قوم بنیاد، د قومی تقسیم بنیاد دا په نظریه باندې دی. ځکه شاعر وای هزار خویش که بیگانه از خدا باشد فدای یک بیگانه که اشنا باشد. زر خپلوان دی چې د خدای نه بیگانه، د خدای نه اجنبي، د یو بیگانه او د اجنبي سړي نه دی قربان شي چې هغه د خدای سره اشنای. نو اصل چیز د قوم تقسیم، قومی تقسیم چې کیږي دا په نظریه باندې کیږي. نو د دې دا خبره غلطه ده. شریعت کې د ټولو احکامو د ایمان او د کفر تقسیم ډیر احکام دي چې هغه د ایمان او د کفر په تقسیم باندې مبني دي. مسلمان او کافر د یو وارث نشي جوړ، مسلمان د کافر او کافر د مسلمان وارث نشي جوړېدی. د دغه اسلامي تعلق د وجې نه بلال حبشي
صہیب رومی، سلمان پارسی په اسلامي برادرۍ کې شامل شو. ابو جهل، ابو لهب سره د دې نه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نږدې رشته دارانو دا پرېږدی چې ابو طالب یې سکت رو، خو هغه د مسلمانانو مقبره کې دفن نه شو. هغه د اسلامي برادرۍ نه ووتو، هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قوم کې شامل نو. د مدینې منورې انصار، اوس او خزرج هغه به ډلې ډلې تلل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قوم قریشو سره به جنګونه کول. د دې نه معلومه شوه چې دا تقسیم قومي دا په نظریه باندې کیږي، دا په جغرافیه یا دا په علاقی نزدېکت یا په نسل یا په رنګ وغیره.